بسم الله الرحمن الرحيم. باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك. خجی محلوف علیه متعلق اتم باب صاحب د هدایي ذکر کوي. په دې باب کې راته د هغه یمین بیان کی چې د کپړو د غسل او غسل متعلق وي او دغه شان کم کالی دي د هغې د غسلو نه غسلو بیان کوي. پکې اول مسله ومن قال لامراته ان لبست من غزلك فهو هدي فاشترى قطنا فغزلته فنسجته فلبسه فهو هدي عند ابي حنيفه رحمه الله. وقال ليس عليه ان يهدي حتى تغزل من قطن ملكه من قطن ملكه دوړ سيدي يوم حلفا. لکبر وګورئ یو سړي ښځې ته ویلي دي که چېرې ستا د وړۍ جوړ شوي تارونو کپړه ما واغوستله نو بس دا دې هدیې وي. هدیې ویلی کېږي د حرم فقراو باندې د صدقه وي. نفسي مسله پوه شوئ. بیا دې سړي مالوچ واخیستل د دې کلام نه پس او ښځې د هغې نه تارونه هم جوړ کړه، بیا یې کپړه جوړه کړله او بیا یې د واغوستله. نو نظر متعلق کم حکم فیصله ده کړې وه چې هدیې دې وي، نظر یې منلی و. دا به اوس هدیې که نه به وي؟ امام صاحب وایي دا به هدیې، یعنې دا نظر یې ټیک دی. او صاحبین وایي نه، کله چې دا کلام کوو دغه وخت کې کم مالوچ کپړې په ملک کې وي صرف هغې ته شامل دی. د دې نه پس یې کم اخیستل هغې ته کلام نه دی شامل. که ونه رسېدلی وګورئ. ومن قال لامراته چا ویل خپلې ښځې ته ان لبست من غزلك که چېرې ما واغوستلې ستا د وړۍ نه جوړ شوي تارونو کپړه فهو هدیون، هدي دي وي هغه، یعنې صدقه کوم یې په فقرای مکه باندې، هغه دې د مکې په فقراو صدقه وي. فاشترى قطنا د مالوچ واخیستل دې سړي فغزلته نو خزی دا غینه تارونه جوړ کړه فنسجت او بی وبونل کپړې ته جوړه کړله. مخکې به خلکو په لاسونو کپړه جوړوله. فلبسه او بی دا کپړې د واغوستلې فهو هدي نظر یې صحیح دی، اوس به هدي وي عند ابي حنیفه رحمه الله. وقال صاحبین فرمایي لیس علیه په دې سړي باندې نه د لازمه چې دا دې هدي کي. لیس علی ان یهدي چې هدیه کي ها نو کله به بلازمیږي حتی تغزله تر دې چې دا ښځه وبوني من قطن د هغه مالوچو نه ملکه چې دا خاون یې مالک کو په هغه ورځ باندې کله چې د حلف کولو نظر یې کولو پوه نه شولې پې وروسته چې کوم اخیستل هغې ته نه دی شامل الله که نه. که چې اول راته د هدي معنی وکړه صاحب د هدایي د هدي معنی کوي. ومعنی الهدي التصدق به بمکته، معنی د هدي دا ده چې سړی صدقه په دغه شي باندې وکړي د مکې په فقراو باندې. هلکه دا معنی ولې کې وایي جي لغوي معنی د دې سره مناسبت خوري که نه، او قانون دا دی چې شرعي معنی تعلق به لغوي معنی سره یي، موافقت به ورسره یي. لأنه اسم ځکه هدي نوم دی لما د هغه شي یهدا الیها چې مکې ته وړل کېږي. راځي خپلې مسلې له اوس د صاحبینو دلیل صاحبین وایي نظر اله صحیح کېږي. د نظر په شرایطو کې دا ده چې د کوم شي ته نظر مني هغه به دې په میل کي. هلکه زما دا کتاب ما نظر ومنلو چې دا پلانکي فقیر ته ورکه، دا اوس ټیک دی ملک یې دی. او یا سبب ملک ته نسبت وکړي که چېرې دا کتاب ما واخیستلو بیا دې دا د پلانکي فقیر شي دا مې نظر وامې خیستو سبب ملک دی. تاسو پوه نه شولئ. نو یا به ملک وي پکې او یا به سبب ملک وي. نو که چېرې په وقت د نظر کې شی مملوک نه و او نه نسبت وکړو سبب ملک ته نو نظر به نه وي صحیح. نو دا کوم مالوچ چې د وروسته واخیستل ملک هم نه و نسبت هم نه و کړی نه دی صحیح. لهما صاحبینو دلیل دا دی ان النظر انما یصح دا صحیح کېږي فی الملک او مضافا الى سبب ملک ته اضافت وکړي لکه کوام اخیستو او دې مسله کې ولم یوجد یو هم نه دی موجود شوی. لأن اللبس ځکه خو ده خو صرف دومره ویلي ان لبستو نو لبستو توجه جي لبستو ملکتو په معنی دی
دی نه دی که نه. او د شرا په معنی دی اشتریتو یعنی سبب ملک دی نه دی. لأن اللبس چې دی او دغه شان بل لفظ من غزل کې دی استعمال کړی دی. وغزل المرأة ليس من اسباب ملکه، نه خدا د ملک نه خدا ملک دی او نه سبب ملک دی. ولو د امام صاحب دلیل واورا وای عام طور باندې زنانه چې دي کنه تاسو لږ بر وګورئ هغه د خاوند د مالوچو نه کپړې جوړوي. نو د سړي کلام معنا دا ده چې هر هغه مالوچ چې زما په ملکي فی الحال یو کورستوي که هغې نه ته کپړه جوړه کړي غوندو مدي دي، دا مطلب دی. نو دې کې مجازن سبب ملک دی، بس چې رقم زه مالک جوړېږم اخله مې غم پکې. ولو امام سے وای ان غزل المرأة عادة غزل د ښځې یعنی مالوچو نه تارونه جوړول ښځې چې جوړوي عادتا یکون من قطن الزوجي دا عام طور باندې د خاوند د مالوچو نه وي. او خانهون مالوچ عام دي که اوس فی الملک یو وروسته وي. والمعتاد والمراد دا قاعده ده ښه کوم چې معتاد وي همقه مراد وي. تاسو پوهېږئ که العادة محکمة استعمال الناس حجة يجب العمل به. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. التعين بالعرف كالتعين بالنص. عادة الاعتبار دي والعرف في والشرع والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. طول مادي دي قاعدي دي وورا. والمعتاد والمراد يمين چې کوم معتاد وي معروف وي مقت مراد وي. وذلك سبب لملكه دا د ملک سبب خبره ده کنه چې بس د کوم زمالک کېږم من غزل کې استا کچرې ما واغوستل من غزل کې ستا مالوچ ستا جوړ شوي کپړې یعنی چې زه مالک کېږم او اخله مې ټولو ته شامل شو. ولهذا يحنث اذا غزلت من قطن مملوك له وقت النظر لأن القطن لم يصير مذكورا. وليس دي تاسو دي مثال کې ګورئ ان لبست من غزل کې دلته د قطن تذکره شته مالوچو شته دی نشته کنه. او بهم چې د سړي په ملک کې کوم قطن و هغې نه غزل جوړ کړو تارونه کپړه هغې ته شاملوئ. ولې شاملوئ؟ ځکه دلته مقصود د سړي د ملک والا شی مراد دی حالانکې د قطن تذکره هم پکې نشته دی. ولهذا دغه وجه د سړی حانس کېږي یعنی هدیه به پرې راځي نظر به یې وي اذا غزلت کله چې دا ښځه تارونه جوړ کړي من قطن مملوک د هغه مالوچ نه چې کوم مملوک د سړي په وخت د نظر کې حالانکې لأن القطن لم يصر مذکورا هغه د سره په دې کلام خبرو د په دې الفاظو کې ونه. ومن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنس. لږ بر وګورئ یو سړي ویلي قسم د کالي بنا شوم او د چاندۍ ګوتمه واچوله نه حانس کېږي ځکه دا کالي نه ده نه عادتا کالي ده او نه شرعا ده. عادتا ځکه نه ده دې د څوک کالي نه وایي د چاندۍ ګوتمې ته. شرعا ځکه نه ده چې کالي چې دي ډول سنګار په سړي حرام دی او ګوتمه د چاندۍ ورله جایز ده. ومن حلف لا يلبس حليا یا حليا فلبس خاتم فضة لم يحنس نحنس کېږي لأنه ليس بحلي ځکه دا خو حلي نه ده که نه عرفن هم نه ده او شرعن هم نه ده. حتى أبيح استعماله للرجال دغه وجه ده چې مباح ده د دې استعمال سړو دپاره. والتختم به لقصد الختم پاتې شولو ډول سنګار دپاره ځکه نه ده چې تختم ګوتمه په دې کول لقصد الختم یا د مهر دپاره یعنی د ګوتمې په غرض یې غوندې مهر به چې توامه د تزین دپاره نه وي. هولي خو هغې تزین دپاره تاسو پوهېږئ که نه. والتختم به لقصد الختم لأجل زینت نه وي. وإن كان من ذهب حنسا او که سونې ګوتمې واغوستله وایي غوستله که په لاس یې کړله من چې موږ هر څه د غوستلې اړګټو خولۍ واغوستله څپلۍ واغوستلې او چشمې هم واغوستلې هر څه واغوستل خدای هم ورکه د دې خبرو سره. نو که چا د سونې ګوتمه په لاس کړله په ګوته کړله وی وایي جي دا خو شرعا هم زینت دی ځکه په سړو منه ده عرفن هم زینت دی دې وجه نه حانس کېږي به د قسم خوړلی او نه به په ګوته کومه.
وإن كان من ذهب حنسا لأنه حلي دول سيدا ولهذا دغ وجد لا يحل استعماله للرجال ولو لبس عقد لؤلؤ غير مرصع لا يحنس. تاسو اکبر وګورئ مکه ویلی دي لا يلبس حليا قسم دې زب کالین اغندما او به دې سکارو کو یو هاري واغستلو. تاسو وګورئ هاري بغاړه کړلو د ملغلرو خدا دا چې مرصع نو د چاندي او د سونی غمی ممی پکې نو لګیدلی چې شه پکې نو لګیدلی اسیام هارو دو خود ملغلرو هارو امام سے وینا هانس کیږي ځکه دا عرفن چې دی د تزینت د پاره نه استعمالېږي. یعنی دا حلی نه ده حلی او حلی نه ده. او کچری دغه هار کم چې د ملغلرو نه جوړ دی په دې کې د چاندي او د سونیم څه لګېدلی نو به حلی ده بس به بهانه شي. او صاحبین وی بهر حال هار چې د ملغلرو که مرصع وي د سونی چاندي کار پکې شوی او کنه وی شوی بهر حال به توري کالی د زینت د بار خلک استعمالي کې استعمال کو انس پوي او فتوا صاحبین په قول معنی ده. تاسو په نه شولې ولو لبس عقد لؤلؤ غير مرصع لا يحنسنا انس کی امام سے فرمائی. وقال صاحبين ويحنسوا لأنه حلي حقيقة. صاحبين وإذا حلي كاليدي كان حقيقة حتى سمي به في القرآن ترديد مسمى شوي بحلي باندي بقرآن كي يعني دي الله قرآن كي يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون ولا استعمال كله استعمال قرآن كده سراغله. ولو إمام سيب دليل الله أنه لا يتحلى به خلق زينتنا حاصلي بديمان ورفن إلا مرصع مگر رجكل مرصعوي ومبنى الأيمان على العرف بنا د أيمان خبور بانوي. وقيل صحيب ده دائی دلتوس خبر کئی چاویلی دا اختلاف دا عصر و دا زمانی دے ويفتى بقوله ما صاحبين بقول بفتور كود خيرا وللأن التحلي به زكا زينت حاصل اول فملغل رباني على الانفراد معتاد عرف کی معتاد دے نن سبا دے خلق هم ملغل وغد سونی چندے نمغت زینت گنی والعرف في الشرع له اعتباره نغمادی دیکھا العادة محکمة دبر اور پسی مادہ دا استعمال الناس حجت يجب العمل به اور پسی 38 نمبر مادہ دا لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان دا احکامو بدلیدلو نسڑے انکار نشی کولے دا زمانے دا بدلیدو سارا امام سے بزمانہ کی بنو وسی اگو رہی ومن حلفا لا کم دے دے دغه لا ينام ولا فراش فنام عليه وفوقه قرام حنس الاكبر وګور یو سلی یو خاص بستر یاد کړه چې قسم دې په دې بنو د کېګما او به باغ بستر باندې کټ صادره واچول او غمت ګلدار کر صدرې کپړې چی او به په د شنو حنس کېږي بغا ځکه عرف کې په دغه بستر باندې چې څو کټ صادره واچي ود شي به وې باغ بستر ود شو وای کنه وای. ومن حلف لا ينام ولا فراش فنام عليه وفوقه قرام دا غیر برا اغا کپڑا و گلدارا حنس کیږي باز کدا خو تابع د فرش ته فراش ته دغه کپڑا نو چې څوک بده کپړې و د شي د بسترې د برا فیود نایمن علیه به موي په دغه بستر باندې کمه چا دا کړي و باغي ود شو التابع و تابعون التابع لا يفرد بالحكم اما دي 40 47 وين ها کم خاص بشتره د کړي قسم دې بدی بشتره بنو د کېږي دا غیر بره هم دغه شان بل بشتره واچ ولا باغي ود شو بنا انس کی ولی باغي بشتره هو د نشو او نه دا دغه تابع ده ځکه شی خپل مثل لرنی متضمن غا خپل مثل څوک تابع ځان د بره نشي جوړولای وګورئ. وین جوړه فوق او کشری وګرځول شو له بره د دې فراش اخر بے فنا مالی ود شو بنا بهانس کی تاسو سمانه ترجمه کړي سی ول خاص بشتره یاد کړی دا ځکه مطلق بشتره یاد کړی نو کبه یو ک دوه یو کار څومره ود کیږي بنو په بشتره ود شو به خوانس کیږي نو خاص یاد کړی وکا دغه بره بل کې خدلا لأن مثل الشيء لا يكون تبعا له دا قاعده لا وس مشهوره مثل الشيء دا د شی تابع نه جوړیږي.
فینقطع النسبة الاول لنډه دا د اول نه نسبت کټ شو باغي ودنه شول د خو دویم وده دی. ولو حلف لا يجلس على الارض فجلس على بساط او حسير لم يحنس یو سړي ویلي قسم دی که بزمکه باندې کېنما او به په بستر باندې یا په پوزکی باندې کېناستلو هنس کېږي که نه وایي نه هنس کېږي ځکه زمونږ عرف هم دغه جوړ لکه سوچ وکړي هلکه ته خو بزمکه ناست دی ته واشه بسترې ته راوړه مړه. اصل کې زمونږ عرف دوه قسمه دی. یو ځای هغه ځای دی چې زمونږ عرف کې مسله دوه استعمالېږي لږ متوجه شي که ما پې سوچ کړی. یو هغه ځای دی هغه اجره ده هغه بیټک دی هغه کور دی چې هلته کټونه کرسۍ وي. په دغه صورت کې په ځمکه باندې په پوزکي څوک کښېني ځمکه یادوي په ځمکه کښېناستو نو که دغه ځای کې څوک قسم وخوري قسم دی که په ځمکه کښېنم که به په پوزکي او په قالین کښېني که نه هم حانس کېږي ځکه کښېناستو. او دویم هغه ځای دی چې هلته کرسۍ کټونه مټونه نشته دی بس قالینونه او کارپیټې وغیره لګېدلي دي یا داسې ووایو دا عامې درۍ دي او ورسره هم خالي ځمکه ده. نو که دغه ځای کې څوک قسم وخوري بیا د ځمکې نه به مراد خالي ځمکه چې څه پکې نه وي نو که بیا به دغه کارپیټ مارپیټ قالین باندې کښېني درۍ باندې کښېني بیا به نانس کېږي پوه نه شولې پې تاسو سوچ وکړئ لو داسې عرف دی که نه زمونږ والعرف في الشرع له اعتبار وګورئ. ولو حلف لا يجلس على الارض فجلس على بساط په یو بستر باندې کېناستلو یا په یو حسیر باندې لم يحنس نه حانس کېږي لأنه لا يسمى جالسا على الارض و یو عرف کې دا په ځمکه باندې جالس نه حسابېږي بخلاف ما اذا حال بینه وبین الارض لباسو. اعتراض که یو سړی په خالص ځمکه کښېني بیا هم کېناستلو که نه کپړې یې اچولي دي کپړې د ده د بدن او د ځمکې تر منځ حایلې نه شوې څه وایي چې عرف کې دغې ته څوک بې نه وایي داسې چې په ځمکه کېناستلو او په خپلو کپړو ناست دی عرف له به اعتبار ورکړي. بخلاف ما اذا حال بینه کله چې حایل شي ما بین د حالف او د ځمکې لباس د حالف ځکه دې وخت کې لباس د حالف تبع د حالف وي هغه دغه تابع ده دغه وجه ده که دغه کپړې بالماضي مونځ هم نه کېږي خیال هم دی که نه او که کوم ځای باندې مونځ کوي هغې کې یو ګوټ بالماضي حالان کې په هغې قدمونه نه دي خلاسونه نه دي سجده پرې نه کوي بیا مونځ کېږي ځکه لباس نه دی بیا لأنه تبع له فلا يعتبر حائلا دې ته حائل نشي ویلی. یو سړي ویلي وإن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط او حسير حنسا قسم دې که به دې کټ کې سم لمه کښېنمه ابې په هغه کټ باندې چا بستره خوره کړه او کښېناستلو حانس کېږي که نه حانس کېږي که نه کټ کې کښېناستلو. ها که دې کټ د بره چا بل کټ کېښودلو په هغې کښېناستلو او خاص کټ یې یاد کړی په دغې به نه څمنو په دې کټ کې به نه کښېنم د هغې د بره بل کېښودو بیا به کښېناستو په بل باندې بیا نه حانس کېږي ځکه په هغه کټ کې کښېناستلو. وإن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط بر بشتروا یا حسیر پیو حانس کېږي بلې انه يعد جالسا علیه ځکه دا شمارل کېږي چې دا په دې سریر کښېناستلو. والجلوس على السرير في العادة كذلك جلوس په کټونو کې عادت کې هم دغه شانې چې د بره به بستره وي بخلاف ما اذا جعل فوقه سريرا آخر په خلاف د دې چې د دې د بره بل کټ وګرځوي بیا نه حانس کېږي. وختي مقایده ویلې و شیخ خپل مثل لره هغه تابع نه وي که یو شی د خپل مثل تابع نه وي لأنه مثل اولي دا دویم کټ خو د اول په شان دی نو د اول نه نسبت کټ شو فقط یا نسبت عنه د اول نه نسبت کټ شو نه به حانس کېږي. باب اليمين في القتل والضرب وغيره د محلوف علیه د لسو بابونو نه هم باب صاحب د هدایي ذکر کوي. قسم سړی وخوري چې سړی به وجنم نه به وجنم وهم نه به وهم وغیره راشه. ومن قال ان ضربتك فعبدي حر فهو على الحياة هلکه یو سړی بل ته ووایي که چرې ومې وهلې که نه نو غلام مې آزاد او بیا هغه کس مړ شي چا ته چې ویلي که ومې وهلې او د مرګ نه پس یې ووایي نو غلام یې نه ازادېږي ځکه د وهلو تعلق د چا سره پکار دی ژوند سره ځکه وهل ویلی کېږي چاته تکلیف ورسول درد او درد د مرګ نه پس نه رسي ژوند کې رسي. وګورئ ومن قال که یو سړی وایي ان ضربتک که ته ما ووهلې نو غلام مې آزاد فهو علی الحیات
ولی لأن الضرب چلی اسم لفعل دانم داغ فعل مولم چې هغه تکلیف ورکي يتصل بالبدن او بدن سره متصل شي والإيلام هو تکلیف چې لا يتحقق في الميت کې نه متحقق کیږي اعتراض نو به قبر کې عذاب څنګه ورکي قبر کې عذاب یې کني نه ته چې مړی ته تکلیف نه ملاوي کې قبر کې عذاب سره به سکو هغه د بنشفیرانو مسله شوله ويجي ومن يعذب في القبر يعذب فيه الحياة څوک چې قبر کې خودل شي هغه سره حیات هم کې خودل شي حیات تعلق ور سره جوړ شي دا بعض خلکو د غرای د چې حیات تعلق قبر کې نه یک د بنشفیرانو لاندې شکل کلی بنشفیران د نور غنوم وای في قول العامة احتراز عن قول الكرامية أو الصالحية وهم قوم ينسبون إلى أبي الحسين الصالحي فجبران تنور كرامية وصالحية وعي فإنهم لا يشترطون الحياة دي وي حياة نده شرط لتعذيب الميت دبارا خود جمهور رأيدا دبورا ومن يعذب في القبر يعذب في الحياة في قول العامة دام قول دغده خجی یو سری بل ته ویلو قسم دې کتا ته مې کپړې در واغستري واورا کتا ته مې کپړې در واغستري غلام می آزاد او به مل شبه وته کپړې ور واغستلې نو به وای چې غلام می آزاد کیږي ته کپړو تعلق هم د چا سره دی جون سره دروا می غستلې معنی ده تا په ملک کې می در کړل یاد ساتي ښا دې عرف کې څه معنی ده الکه کپړې وته واغستلې خلک وای کنه راغلي ور کپړې کوټې وته واغست واسکټې وته واغست ما څه معنی ورې کوتا ملک ورکو او مړی ملک قبل ول شي ملک راتل شي د مړی وکذل قصه لانه يراد به التمليك معنی دا چې تا به مالک نه جوړو مکه جوړ مې کو غلام می آزاد عند الاطلاق ومنه القصه في الكفاره تاسو لکه ګورئ یو سړی کپړې ورکې د قسم په کفاره کې یا بل کفاره دغه کې څور کوي کپړې او کپړې د ژوندۍ په ځمنې مړی ته ور کړلې نه کفاره نه ده کیږي ځکه کفاره ادا کول کې مخصوص څه دی مالک جوړول او مړی کې صلاحیت نشته چې مالک جوړ شي ومن القصه في الكفاره وهو من الميت لا يتحقق ها کنيت صرف دا اغستلوي د ملک نه نه به مړی دوا غستلې مانس کیږي الا ان ينوي به ستر ها کنيت دغه د پردې کولوي نو به سیدا او چا ویلي په فارسی کې صرف او صرف ينصرف الى اللبس صرف لباس تا چول لباس معنی ده ښا تاسو پیږی کنه نه که فارسی کې چې دغه الفاظ استعمال کړه نه کې تملیک معنی نه ده لباس ورغستل معنی ده نو که مړی سیوا غستل معنی شوه ولم بیا ځکه چې پیږی کنه به وقيل بالفارسيه اصل کې عرف دې بدليږي ښا اوس موږ عرف په حساب دی لکه پلان کې ته کپڑے واچو او تمه چوا معنی هم دقه د ملک او تورکا وکذل کلام والدخول یسری ویلو کچری ما د زید سره خبرې وکړې غلام میازاد یا خزمه طلاق او به مړ شو به خبرې وکړلې بنا انس کیږي ښا غلام میازادیږي وکذل کلام والدخول وجسرا لان المقصود الاكبر وګوري مقصود د کلام نه دادې چې چا سره خبرې کې پوي شي مړې به پیږي مړی غناوري بیر پنځپیرانو مسله شوله لأن المقصود من الكلام ذکر مقصود د کلام نه لفهمو هغه فهمیدل وی پویږي به هغه پویول وی والموت ينافي اموت چې د منافي د فهم افهام یا افهام معنا د بل پوی کول زمونږ په طاقت کې هونشته وړي پوی کو او مل سره چې مل شي بس هغه د منافي شو چې داري څوک پویږي مړې اوري نه نو پوی به څکی اوري کنه اوري بده کې صحیح رائے دار د اختلاف د صحابو نه روان دي چې بيزه مناظره دي بنه کوي دوه کسان کې نه رضا دوړه مناظره کوله کدا زمنګ نه دي خیا دي ساتي چا چې ګټلا او چا چې بیللا د دې دوړو کار دی یو ګټلی و بیللا دی مطلب دا نه دی چې څوک د دیوبندیت داوا کوي د و بیللا نه ټول دیوبند و بیللا او څوک د پنځپیریت داوا کوي د و ګټل ټول پنځپیریت و ګټل او څوک چې پنځپیریت داوا کوي هغه بیللا ټول پنځپیریت و بیللا او څوک چې دیوبندیت داوا کوي د و ګټل ټول دیوبندیت و ګټل هیڅ تاسو خبره نشته موږ څوک هم د ځان وکیل نه دی جوړ کړي ځان ته نسبت د وکیل حنا په وکیل بلان کېږي د خپل کار دی موږ نه دی جوړ کړي بھائی موږ د خپل برابر عاقل بالغ خلک خپل وکالت خپل کولای شو ٹھیک کنه کلم نشو کولای به وکیل جوړ کړي ټیک ده پردې بیلات دې موږ د څوک نه منسوب کوي پر خپل جیدم دې موږ ته نه منسوب کوي به خپل کار کوه
کټیو کې بیلی تاسو پیږي کنه نو مړی اوري کنه صحابه ون را روانه د حضرت مفتی شفیع رحم الله لیکلی دي هر مړی په هر وخت کې د هر کس आवाज دا ناوري هر مړی په هر وخت کې د هر چا आवाज ناوري دا قیله څوک ساتي غلطه ده چې اوري چې هر مړی په هر وخت کې د هر چا आवाज اوري غلطه ده نو به کم مړی ته په کم وخت کې د چا आवाज الله اورولو غواړي اورولې شي بس خبره ختمه دي کې څلانجه شته اوري والمراد من خجي کې وسړی مړ شو د ویلي قسم دې هغه د دخول وکم ورشه او مړ شو چې به ورشي نه به دې هني شي کنه وینه کنه به خو هغه دخول نه زیارتي هغه د قبر زیارت کوي والمراد من الدخول عليه زیارته دا زیارت کوي او بعد الموت چی یزار قبره دا قبر زیارت کیږي لا هو دا غن کیږي ولو قال ان غسلتك فعبدي حر فغسله بعد ما مات يانسو یو سړي ویلي که چېرې تعالی مې غسل درکو نو غلام مې آزاد به مړ شو او غسل یې ورکو نو غلام مې آزاد شو ښه پوهېږئ که نه شرط موجود شو ولو قال ان غسلتك فعبدي حر فغسله بعد ما فغسله غسل یې ورکو پس د هغې نه چې مړو حانس به وي ځکه شرط موجود شو لأن الغسل هو الإصالة غسل وایي غسل چې دا اصالت ته ویلي کېږي اوبو تویولو ته او معنی تطهیر ده ويتحقق ذلك او تطهير معنی خو موجودیږي کنه په میت کې ومن حلف فلا يضرب امراته یو سړي ویلي قسم ده که ښځه ووامه به ولا ویختراخ کل یا یې ولا په دې مرۍ ګوتې کې ایښودلې او یا یې پیچک ولګولو نه به حانس کېږي قسم یې څه کړی چې نه به وامه نه والو معنی داره تکلیف به نه ورکومه لکه ویختې راخ کلم تکلیف به ورکو حانس او که مرۍ ولګوتې کې ایښودلې زور یې ورکو تکلیف به ورکوم حانس او که چېرې چکې به ولګولو هم تکلیف به ورکو حانس شو ومن حلف لا يضرب امراته فمد شعرها ویختې ولا راکل او خنقها یا ورته په مرۍ غلی شو ستانه دا دنیا زه خالي کمه او عضها او یا به چک ولګولو حانس به وي ولې لأنه دا ضرب چې د اسم لفعل مؤلم دا نوم دی د هغه فعل چې تکلیف ورکوي وقد تحقق الإیلام ایلام خو متحقق شو کله چې شرط موجود شي ما تاسو ویلي کسي ماده د به مشروط موجودیږي کا تاسو پیږئ که نه څنګه ماده وه المعلق بالشرط یجب ثبوت عند ثبوت الشرط وقیل چا ویلي دی که به ګپ شپ کې ولا اختراخ کل او په ګپ شپ کې پیچکونه مکونه لګول به نه حانس کېږي ځکه دا به ایلام نه وي دا خو لوبه وي دا خو کله به په تا چک لګوي کله به ته لګوي او کله به تا چک لګوي خو څوک به دې وا اوچت نیولی ګورې چک سمې ورانه ده دا شی ونه کي وقیل شوی لا يحنس في حال الملاعبة لأنه يسمى ممازحة هغې ته به ممازحه وي ګپ شپ لا ضرب ته نه وي ومن قال إن لم أقتل فلانا فامرأته طالق وفلان ميت وهو عالم به حنسا یو سړي ویلي که زید مې مړ نه کړو که نه نو ښځه مې طلاقه او ورته پته وه چې زید مخکې نه مړ دی نو ته یې ښځې طلاقه شوه ښه ولې د ده مقصد دا دی هغه ژوند خو مړ دی که نه او دا بیا هم وایي که مړ مې نه کړو نو ده مطلب دا دی چې الله پکې بېرته ژوند را پیدا کړي او بیا مې مړ نه کړو نو بیا مې ښځه طلاقه خو عادتا دویم ژوند نه پیدا کېږي نو بس یعنی کار ممکن هم دی خو عادتا داسې نه کېږي حانس به شي لکه دا مثلا مخکې تېره شوې وه که اسمان ته میلاس ونه لګولو تېره شوې وه که نه وګورئ ومن قال إن لم أقتل فلانا فامرأته طالق وفلان ميت وهو عالم به او دا پکې خبر چې مړ دی حانس به شي ولې لأنه عقد یمینه ده چې دا قسم کړی نو دا عقد د یمین خپل وتړلو علی حیات هغه ژوند باندې یحدثها الله چې الله پاکې پیدا کړي بده کې او دغه ژوند متصور دی که نه دی ممکن هم دی او متصور خو دومره ده چې عادتا ممتنع دی الممتنع عادتا کالممتنع حقیقتا تاسو پوهېږئ که نه به داسې دی لکه چې بس حقیقتا ممتنع دی 32 نمبر ماده وه وهو متصور فينعقد نو منعقد بشي ځکه موږ ویلو که نه چې د قسم کې د بري کېدلو تصور به ضروري دی نو دلته تصور شته خو عادتا نه کېږي نو بس حانس به شي یعنې ځان نه شي بري کولی ثم يحنس حانس به شي للعجز العادي عادتا
عادت پته ور باندې عاجز دی او کده ته پته نه و چې مړ دی قسم دې زید بوجنم دسی وایه که چېرې زید مې مړ نه کو ښځه مې طلاقه چې روس خبر شو لکه زید خو مړ دی اوس ولې چې نه حدیث کېږي ښځه نه طلاقېږي ځکه د مطلب دا و دا کوم ژوند یې اوس دی که نه که په دې کې مړ نه کو دته خو پته نه وه چې مړ نه خو دا ژوند خو اوس ختم شوی دی نو دلته قسم کې بریتوب ممکن نه دی او کله چې قسم کې بریتوب ممکن نه وي طرفین وي هغه یمین نه منعقد کېږي یادم شي که نه مخکې ویلي وو هغه د کوزې والا خبره که اوبه مې ونه څکري او اوبه په کوزه کې ویم نه نو حنس کېدلو دغه مسله ده وإن لم يعلم لا يحنسه لأنه وقد يمينه ځکه د خپل یمین وتړلو على حیات كانت فيه باغ ژوند کوم چې بده کې و ولا يتصور او هغه دوباره نشي راتللی فيصير قياس مسألة الكوز دا مسله قیاس د په مسلې د کوزې باندې الاختلاف چې امام یوسف رحمه الله پکې د قسم د بری کېدلو شرط بری کېدلو پکې شرط تاسو ګورئ امام یوسف رحمه الله رای دا وکړه ستاسو سوچ وي چې قسم کې بری کېدل ممکن دی وي دا نه ده ضروري خو که نه دویم شی خو شته که نه کفاره او د طرفینو مسلک دا دی چې نه بری کېدل به په قسم کې ممکن وي هله به قسم منعقد کېږي او بیا به موږ ووایو چې اوس کفارې ته راشه ویلي مو که نه وليس في تلك المسألة البته د کوزې په مسله کې تفصیل د علم نشته دی چې دته دا پته وه چې اوبه کوزه کې دي او که ورته نه وه خو چې ویل قسم دی اوبه بس کم او بیا نه وي نو طرفین وایي نه حنس کېږي امام یوسف رحمه الله ویل حنس کېږي وليس في تلك المسألة تفصيل العلم په دغه مسله د کوزه کې تفصیل د علم نشته لکه څنګه چې دلته و صحیح دا ده چې هلته بهرحال طرفین وایي نه حنس کېږي که علم ورته و چې کوزه کې اوبه نشته که ورته نه و امام یوسف رحمه الله اچھا ورسېدل او په دې مسله کې چې کوم دی دا اوس هم کوم وویله چې پته ورته وه چې مړ دی نه بیا حنس کېدلو او که ورته پته نه وه چې مړ دی بیا نه حنس کېدلو